فرمایي چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام دغه حدیث ائمه اربعه یعنی څلور واړو امامانو ته راورسېده نو هغوی خپل محبوب څیزونه ذکر کړه چې یاره زمونږ درې محبوب څیزونه کوم دي. د ټولو نه کتابونو اول د ټولو نه د نعمان ابن ثابت حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغې تذکره یې کړې ده. فرمایي چې د ټولو نه اول هغو وفرمایل چې زما د ټولو نه محبوب څیز دا دی چې په لویو اوږدو شپو کې ویښ اوسم او علم حاصل کم. یو مې دا محبوب څیز دی. دویم چې تکبر لویی بڑائی دا پریدم تواضع اختیار کم عاجزی اختیار کم. او حدیث مبارک کې مرادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من تواضع لله رفعه الله. چا چې عاجزی اختیار کړه الله رب العزت به اوچت کی. او یقینا ګره کما تاسو وګورو هغه صرف د خبر غازیان نوخه صرف خبرې وینه کول هغه د عمل غازیانو عمل به کو ما تاسو وګورو یقینا چې څنګه یې ویلي دي چې یاره عاجزی اختیار کم تکبر دا ترک کم دا پریدم. نو چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې عاجزی اختیاري الله رب العزت به عزتای عاجزی به اختیار کړی می او اختیار کړی وا د هغې د وجې الله رب العزت کم مقام ته ورسو. نن یې ما تاسو څومره په احترام سره نوم اخلو. د هغې نه بعد امام مالک رحمت الله علیه فرمایي زما درې محبوب څیزونه دا دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روضه مبارک سره خوا کې یم د هغې سره نږدې اوسم. دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاک مبارک چې په کوم خور باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدمونه ایښي هغې سره مې ځان خلولي دا مې دویم محبوب څیز دی. دریم محبوب څیز مې دا دی چې د اهل بیتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان تعظیم د هغې عظمت د هغې بڑائی دا زما په زړه کې و دغه کوم د هغې عزت کوم د اهل بیتو دا زما ډېر زیات محبوب څیز دی. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي زما درې محبوب څیزونه دا دي چې د الله رب العزت مخلوق سره په اخلاقو سره مخ کېږم هر چا سره په اخلاقو سره مخ کېږم. یو مې محبوب څیز دا دی. دویم محبوب څیز مې دا دی چې سادگی وي تکلفات نه وي زما او ستاسو په شانتې نه چې په هر څیز کې تکلفات او نن سبا خو مونږ دا پیشن نه یو بس روټۍ خوړل جوړ کړی دی. پیشن له مونږ دومره اهمیت ورکړی دی لکه روټۍ خوړلو له. پیشن له مونږ دومره اهمیت ورکړی لکه څنګه چې د روټۍ خوړلو اهمیت دی که نه دومره مونږ پیشن له اهمیت ورکړی دی. امام شافعي رحمت الله علیه څه وایي چې تکلفات چې کوم دی دا ترک کم او سادگی اختیار کم. دا مې دویم محبوب څیز دی. دریم نمبر چې د تصوف لار اختیار کم. نن سبا چې ما تاسو وګورو که نه دا خانقاهونو پسې او دا پیرې مریدې پسې چې کوم خلک لګیا دي هغوی د امام شافعي رحمت الله علیه دغې قول ته لږ سوچ وکړي. دومره لوی امام د یو مذهب امام وایي چې د تصوف لار اختیار کم. دا مې دریم محبوب څیزونه دي. آخر کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه فرمای هغه وایي چې زما د ټول نه محبوب څیز چې کوم دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت و اتباع کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع کول چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع کوم لومړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع کول. دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارشاداتو او د هغې د انواراتو نه
فائدہ حاصلول، په هغې سره برکت حاصلول، دا مې ډېر زیات محبوب څیز دی. د نبی علیه الصلاة والسلام په انواراتو او ارشاداتو باندې برکت حاصل کم. دا او دریم نمبر فرمایي چې دریم نمبر محبوب څیز زما دا د نبی علیه الصلاة والسلام په نقش قدم باندې تلل، یعنی هر لحاظ سره نبی علیه الصلاة والسلام زما آئیډیال دی، پسندیده چې څه نبی علیه الصلاة والسلام کړي دي که نه هغه زه وکړم. نن سبا ما او تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام د زندګۍ ناخبره د هر ایکټر، د هر کرکټر، د هر سوشل میډیا والا، د هر شوبز والا د زندګۍ نه به زه خبر یم. د هغه د ویښتو سټایل داسې دی، د هغه د کپړو سټایل داسې دی، د هغه د پیزار اچولو طرز داسې دی، خو لیکن د نبی علیه الصلاة والسلام د طرز زندګۍ نه زه نه یم خبر. او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه څه فرمایي چې د هغې په نقش قدم باندې تلل، د هغې اتباع کول، یعنی هر لحاظ سره نبی علیه الصلاة والسلام زما آئیډیل دی. الله رب العزت ته زما استاسو آئیډیل نبی علیه الصلاة والسلام کی، صحابه دي کی، نیکان صلحا دي زما استاسو آئیډیل کی.